बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। موږ سره د انوري د مانیرای او هزار د مال لري. اوس میچ ته اوس ټاس وشته کیږي. کال به څوک کوي؟ انور به کال کوي. ریال دا ریال کاکا هزار تاسو ګټو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ګټو بیټینګ کوي که بالینګ؟ مالګرو سره سلام کومه. کپتان یم غوسله پکاري. ها او سلام کوم چې سوي ټیم کې څه چینجز مینجز ټیم کې چینجز نشته څه کې داسې خاص. هغه زوړ ټیم دی. صحیح، ډیره مهرباني دار بھائی. نوربي السلام علیکم. تاسو هغه تاسو ګټو څه فیصله وکړه؟ بس فیصله خو هغه دا خبرو چې مرګو سره سلام کو نه پاسو مونږ ته بیا وایي. دا تاسو لومبه میچ دی؟ دا مونږ دویم میچ دی. لومبه ګټلو؟ لومبه ګټلو. لومبه بایللې سړی په مونږه خلومه بایللې. تاسو خلومبه بایللې دې لپاره ډیر کوشش تاسو له پکاري. ان شاء الله یو دوه پلیران مې کوم راغلي دي چینج دا غوښتم دي. پاک راغلي دي یو شهزاده راوسته دي مانیراینا. نو کسان چینج دي که خیر ان شاء الله میچ بغټو. په لومبه میچو مونږ ته پټ معلوم نو دیوا جبان دي. بیټینګ لحاظ سره تاسو ټیم ډیر خلک بالینګ لحاظ سره یاره مونږ خو بیټینګ لحاظ نن خري نن بخي پرون مونږ سره کمزور په دې چې مونږ ته د ګراوند پاتن نه واشي په دا بال چلیږي دا طریقه ده. صحیح ده. په دې وجه تاسو چې پلس بال باندې او سپین بال لري تاسو په گیم کړی دی چې دا جی بالکل دا لومبه میچ مونږ په دې ګراوند باندې. صحیح ده. ډیره مهرباني انور علي بھائی، ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ سره د انور علي مانیرای او د اظهار ثوابه مال لار میچ سٹارټ کېدو واله دی. اوس به میچ سٹارټ کیږي. موسم هم ډیر ښکلی دی او عوام هم موږ سره څه کم 2000 کسان راغلي دي او سټیډیم کې ځای هم نشته او ګراوند موږ سره پل دا وخه دا موږ سره د ثوابه او د مانیرای میچ دی. ټایر به موږ سره په سټرایک باندې ودرېږي او په نان سټرایک باندې چې موږ سره شهزاد دی ګورو به چې دا میچ ګټي بایلي څه کوي ورسره. اظهار به بال کوي. ګورو به اظهار یو سینیر کلاړی دی. هر ځای په کرکټ په نظر راځي. یو ځای ته نه دی پاتې، یو پیچ ته نه دی پاتې. اظهار به بال کوي. لا کلاړی نه تیار. اظهار به بال کوي. طاهر ته وګورو به چې څه پې راځي لیکن ډاټ بال شو. هیڅ رن پې رانلل. اظهار به د خپله ور دویم بال کوي او بولډ ښکلی ویکټ. اظهار یو ښکلی ویکټ واخیسته دا وخت په دویم بال باندې. طاهر آوټ شو. ابوذر به راځي موږ سره. ګورو به چې دی وکټ ټیکاوي که نه ټیکاوي. چکې وي چوکې وي میسنګ کوي. موږ سره پیچ کې ښه کافي کسان راغلي دي. یو ښکلې چکه د اوزیپا له طرفه زبردسته چکه. ون شاټ. موږ سره اوس عدنان کومنټري کوي. تاسو سره یو درې څلور خبرې کوي. شکه هلو دلته خوړ کې حذیفه دویمه چکه وواله. ابوذر ابوذر اوکې بورډ شو یار. حذیفه آوټ شو. ابوذر اظهار بالینګ کوي دی وخت کې وایا. اظهار بالینګ کوي دی وخت کې. ګورو با چې څه کېږي مخکې.
هاشم دی وخت راووتو او په سټرایک ته دی وخت کنه ګورو به دی بسنګ بیټینګ کوي بال یې مس کو او ورمو شو سره راځي سره یو ورو شو د یو ور په اختتام باندې تقریبا 12 رن موږ سره رالل د مانیرا د ټیمو نوې بالر راغی جواد ګورو با چې دا بال بچ کوي کنه بچ کوي مخامخ ته کلاړي ورډ بال د امپایر ساين چې نو ورډ بال سټرایک باندې شهزاد ولاړ دی شهزاد ولاړ دی جواد به ته بال کوي یو خپل شاټ والے یو خپل ټچ کړی دی او کیچ واغستو ناصر یو خپل کیچ واغستو زبردست کیچ واغستو ناصر د فوټبال کې لړی دی خو کرکټ سره هم شوق دی راځي ډیلی خپل میچونو لم راځي ننداري لم راځي او چې کله د فوټبال میچ نو بیا به د کرکټ ګراوند کې نه ویني سلګ لګ موږ سره کومیټه کوم دی هاشم بال مس کو جواد خپل بالینګ کوي جواد بال کو او هاشم یو د امپایر ساين چې نو وایډ بال Jawad, the ball is thrown to the pitcher and no, miss ball, dot ball, no run. Jawad ba ball kiyo guru ba, چې هاشم پتی سره ولي لوړه وشتره چې کیچ هغه کېږي کنه دریو کلاړیانو نه کیچ مس شو او 100 رن پکې واغسته شو تقریبا یو رن پکې راغی one run go to the Maneri team. مانیرا ټیم والا ډیر په احتیاط بیټینګ کوي انور علي ولاړ د موږ سره په سټرایک باندې جواد به ورته بال کوي انور علي خپل ټچ کړی دی ګورو به په رننګ به ډیپینډ کوي چې 100 رن پکې علي 2 رنزو کې کامیاب شو وکټ یو والے شوی خو امپایر وایي چې نه دی آوټ جواد به بال کې انور علي ته ګورو به چې بیا پیسه کې انور علي یو ښکلی ټچ یې کړی دی او یو رن اضافه موږ سره اسامه بھائی دی د لقمان ډیری نه موږ ترې میچ باره کې څو تپوسونه کوو اسامه بھائی ترې میچ باره کې څه خیال دی څوک یې ګټي میچ خو بالینګ وال دی وخت کې ښه دي او بیټینګ وال ټولې ورکټې غزار شوې تقریبا 15 شپږ او خراب روان دي لږ که نه رنز هم کم دي او بیټینګ یې لږ خراب دی یاره که دې نه پس چا له بیټینګ وکړو او که بیا بالینګ یې خو که نه هم پته نه لګي په دې لحاظ سره دا بیټینګ چې دی نو دا پیچ چې دی نو دا د بیټینګ دی بالکل نو ستا کوم یو ټیم باندې دغه راځي چې کوم یو لکه زیات چانس جوړېږي دغه وتو دې وخت کې 75% چانس د بالینګ وال دی د بالینګ والا دی او 25% د بال بیټینګ دی که نه موږ سره اسامه بھائی وایي چې بالینګ والا 75% چانس دی او نور بقایا چې دا د مانیرا د ټیم دی ګورو بال شو جواد مسلسل 2 بالونه مس کړلو بال شو او جواد یو ښکلی ټچ کړی دی د امپایر ساين ته به ګورو 2 رن به ورته میلاویږي داسې ځای ته یې والې دی چې هلته به 2 رن میلاویږي یو ښکلی شاټ کړی دی جواد او ابوذر ډېر ښکلي طریقې سره رامنې که او بل رن ته یې پرېنښودو او د امپایر ساين چې نو بال بالر ته به سزا میلاویږي چې دی ولې نو بالونه کوي مخامخ شي انور علي ګورو به چې شاټ به وایي چې چکه به وایي که چوکه به وایي یو پول بال یې ورته کړی دی او په رننګ به ډیپینډ کوي چې 100 رن پکې دی واغستل هغه به حسابېږي بال شوی دی انور علي یو ښکلی ټچ کړی دی او بال شاته تللی دی او
मिस फील्डिंग ګینې که وکټ لګېدلی وه نو انور علي آوټ و. دا وخت موږ سره 25 رن دی د مانیرای د ټیم. د صوابای د ټیم کلاړیان چې دي نو ډېر ټپ بالران دي، شاټ پې نه لګي، او مانیرای ټیم والا د هغوی بال ډېر په ګرانه جج کوي. دې وخت کې اور شو، د 3 اوورو په اختتام باندې موږ سره 26 رن شو. 26 27 موږ سره دا وخت ایاز راغلی دی د لقمان ډیری نه. مخکې دې نه ډېر ښکلی زبردست میچ وکړو. موږ به یو څو تپوسونه کوو. ایاز بھائی موږ ته د ټورنامنټ باره کې، د دې پیچ باره کې، د دې ځای باره کې، د ویو باره کې راته لږ څه ووایه ورورې. یاره بس دا خو ډېر زبردست ځای دی او دا میچ چې چا جوړ کړی دی ډېر ښه کار کړی بھائی. دا میچ یې جوړ کړی دی او بله کسان چې کوم دی راغلي دلته تماشه کوي او بھائی خلک بس په دې باندې خپل بس انجوایمنټ کوي او لګیا دي. اوس دې ټیم کې د صوابی او د مانیرای میچ چالو دی، ډېر زبردست میچ دی او دې ټیم کې چې کوم دی نو د صوابی ټیم چې کوم دی ښه روان دی بالنګ په لحاظ سره. او اوس ګورو چې مانیرای ټیم والا څه کوي. ایاز بھائی دا راته ووایه ته کوم ټیم سپورټ کوې دې کې؟ یاره زه خو دې کې د خپله کې زما مانیرای ټیم سپورټ دی، ځکه چې موږ خپل هم د مانیرای یو، خو اوس فلحال مانیرای ټیم ډېر خراب روان دی. نو اوس په ګورو چې دوی به بالنګ څنګه کوي. دوی له پکار دی چې بالنګ خو احتیاط سره وکړي. دا راته ووایه ورور دا پیج دا پاڼه چې دا موږ سره بار مسافر هم ګوري، مسافر ورونو ته څه وایي؟ بس مسافر ورونو ته خو دا وایم چې بس به یې دا میچ انجوایمنټ کړي او دا میچ ګوري، خو بس نور خو دې کې دوره څه نشته. ډېره مهرباني ایاز بھائی، ډېره مهرباني. یو جهان مننه د یو څو خبرو. موږ سره ابوذر به بال کوي. اپاک راووتو په سټرایک باندې دی. ګورو به چې دې ټیم له څه فایده ورکوي او ټیم له فتحه ورکوي که نه ورکوي. موږ د وقار بھائی هم ډېره شکریه ادا کوو چې په ټیم باندې راځي او دا میچ مسافر ورونو ته، نورو خلکو ته په د فیسبوک په شیشه باندې دا میچ شو کوي. یو ښکلی شاټ شوی دی او 2 رن پکې واغستی شو. سیف الله موږ سره امپایر ولاړ دی او وایي اشاره کوي چې نو بال دی. ابوذر بال وکړو، نو بال دی، مس شو. اپاک ابوذر به ورته بال کوي، ناکامه پې راځي ابوذر. اپاک ابوذر به د خپله ور اخرې بال کوي. ګورو چې بچ کوي که نه بچ کوي. موږ سره اعزاز سکور بک والا ډېر په ایماندارۍ او ډېر ښې جذبې نه کار علي او سکور لیکي. موږ کمیټۍ ته دا خواست دی چې دله دې یو ښکلی کپ، یو ښکلی دغه ورکړی شي. نو بال ابوذر یو نو بال وکړو، سزا به ورته میلاویږي. امپایر ساین چې دی نو بال دی. ګورو چې اپاک د نو بال نه څه پیدا لي، په دې باندې څه راولي. یو ښکلی شاټ یې کړی دی، یو ښکلی شاټ یې کړی دی چې څه به پرې راځي، لیکن کلاړي یې ډېر ښې طریقې سره رامنې کړ. یو رن اضافې پکې راله. اظهار اشاره کوي چې بال چاله ورکوي، خپله کوي. دا ډېر سینیر کلاړي دی. ګورو چې بال بچ کولی شي که نه شي بچ کولی. اظهار اپاک ورته مخامخ، ښکلی بال. اظهار به بال کوي اپاک ته، یو ښکلی شاټ شوی دی، یو دنګه لوړه چکه 147 میټر د نظر نه، د انساني نظر نه غیبه شوې وه. اظهار بال وکړو، د خپل اور دریم بال یې وکړو، یو ښکلی ټچ شوی دی. ګورو چې څو رن پکې اړي، یو رن یې پکې واغسته.
اظهار به د خپل ور څلورم بال کوي. ګورو به چې انور علي په دې باندې څه کوي. د امپایر اشاره چې ده نو وایډ بال دی او کیپر سټم وکړو او امپایر اشاره ده چې نه دی آوټ. انور علي په سټرایک اظهار به ورته بال کوي. انور علي یو ښکلی ټچ کړی دی. انور علي ډېر په کمتره میچ په نظر راځي خو موږ یې کارګردګۍ ته وګورو نو ډېر ښکلی بیټینګ کوي. اظهار ورته بال وکړو او مس بال. اظهار به د خپل اور اخیری بال کوي. ګورو چې بچ کوي که نه بچ کوي. اور شو د 5 اورو اختتام باندې موږ سره رن شو. رن سوره شو. جواد به بالینګ کوي. اپاک دا او اپاک ولې یو ښکلې چکه ورکړه دنګه لوړه. جواد به بال کوي اپاک ته او مس د امپایر ساين چې دی نو وایډ بال. منګه سره اسامه لقمان ډیرا والا به استاد سره یو څو خبرې وکړي. السلام علیکم. دې وخت کې اپاک ولاړ دی. جواد ورته بالینګ کوي. ګورو به دی بال باندې سره راولي. بال وشو دې وخت کې خو پې سټاپ وکړو. یو رن پې راغی. ښکلی رننګ یې وکړو او انور علي به سټرایک شو. جواد دې وخت کې بیا بال وکړو. انور علي مس کو او وایډ شو. امپایر دغه وکړو چې دا وایډ شو که نه. بیا به انور علي ته بال کوي جواد او بیا مس یې کو بال. ښکلی بالر جواد علي. آؤٹ. انور علي بال وکړو. جواد بالینګ وکړو او اظهار ښکلی سټم وکړو که نه. انور علي په سټم آؤټ شو. دې وخت کې را روان دی او بل ملګری طارق دې وخت کې ووتو. حارث ووتو او ګورو چې دی څنګه بیټینګ کوي که نه. ګورو چې حارث په څه کوي. ووتو ډېر ښه بیټسمین لګي خو چې جواد دلیم ښه بالر د دې خوا وته که نه. نو ګورو چې څه به پرې راولي. بال وکړو په لومبی شاټ یو رن یې راوستو. ښکلی شاټ یې و خو بس یو رن په باونډری بال راواړو اخیره سره. او مس بال. موږ سره اظهار خپل اور سر ته ورسو. د شپږو اورو په اختتام باندې موږ سره سکور دی 57 رن دی. ګورو چې نوی بالر څوک راځي. محسن موږ سره راغی. اپاک ته به بالینګ کوي. ګورو چې څه پې راځي. یو ښکلی ټچ شوی دی. موږ سره محسن به بال کوي او په سټرایک باندې موږ سره اپاک ولاړ دی. ګورو چې د پال نه څه پیدا دي که نالي. بال شو او د امپایر ساين چې دی نو نو بال. محسن بال تیز کړو او امپایر پې نو بال ورکو. ګورو به بالر ته به سزا ملاویږي چې بیا نو بال نه کوي. بال شوی دی. محسن بال وکړو. یو ښکلی شاټ شوی دی او یو ښکلی چاکه. ball is out from boundary. Very long 6.
محسن به بال کوي اپاک ته او اپاک یو ښکلې لوړه اوچته کړې ده خو کیچمچ شو ګورو به په رننګ به ډیپینډ کوي چې څو رنه لي یو ښکلې تروه کړې ده محسن لیکن 2 ورځو کې کامیاب اپاک یو ښکلی بیټسمین دی ډېر احتیاط سره بیټینګ کوي محسن بالو کوي یو ښکلی شاټ یې والی دی ګورو چې سره دې بیا چوکه شوه په 2 بال یې 10 رن راوستل چې څومره تعریف یې وکړی شي کم به وي محسن ناکام راځي په اپاک باندې محسن خپل پوره کوشش کوي چې بال بچ کم خو ښکلی شاټ یې بیا والی دی او بیا چکه شوه په 3 بالو باندې 14 رنز د محسن اور کې ګورو چې اپاک په دې بال باندې سره راولي یو ښکلی ټچ بیا کړی دی ګورو په رننګ به ډیپینډ کوي چې 100 رن پکې علي جواد یو ښکلی بال رامنې که او دې وخت سره اور شو او د 7 اورو په اختتام باندې موږ سره رن دي 100 رن دي 78 اظهار بالو کو اپاک مس کو اظهار یو ښکلی بالر دی بال به کوي یو ښکلی شاټ یې و چې بال د باونډرۍ نه بهر لاړو او 6 رنز به حسابېږي اپاک اظهار به ورته بال کوي یو ښکلی شاټ یې والی دی او لوړه اوچته کړې ده ګورو چې کیچ اخیستی کېږي که نه او مهران یو ښکلی کیچ واخیسته کلیاړیان موږ سره ختم شو دویم اننګ به لږ ساعت پس سټارټ کېږي د مانیری رننګ شو رن دي تقریبا 100 رن دي 100 رن دي وی 84 رن هغې موږ سره وکړل او 85 به کوي دویم اننګ به لږ ساعت پس سټارټ کېږي بسم الله الرحمن الرحیم موږ سره دویم اننګ سټارټ شو موږ سره په سټرایک باندې چې دی نو محسن دی او په نان سټرایک باندې ناصر دی بالر نیم سنم دی اشمبا بال کوي محسن ته محسن په سټرایک باندې دی ګورو ډیر خطرناک کلاړي حسابېږي محسن ګورو چې څه کوي د اظهار د ټیم یو ښه کلاړي یو ښکلی چکه په ړومبي بال باندې خپل ځای نه روکوي اظهار سره د بیکاره کلاړي ځای نشته په ټیم کې محسن یو ښکلی ټچ کړی دی او یو ښکلی رن یې واخیسته 85 ټارګټ ته ګورو به چې اظهار د میچ ګټي بایلي ناصر مخامخ ته اشم به ورته بال کوي ګورو چې ناصر په دې بال باندې سره راولي یو ښکلی ټچ یې کړی دی په رننګ به ډیپینډ کوي چې څو رنه لي یو رن کې کامیاب شو اشم به بال کوي محسن ته یو ښکلی شاټ یې کړی دی او مس کو د محسن کې چې مس کو دا د دې لپاره د نقصان باغس جوړېدی شي په سټرایک باندې موږ سره ناصر لیکن اشم بال ډېر ښې طریقې سره بیټ کو ناصر مخامخ دی اشم به ورته بال کوي او ناصر یو دنګه لوړه چکه والی ده زبردسته چکې والی ده 6 رنزو لپاره بال د باونډرۍ نه بهر موږ سره به دویم اوور لري د یو اوور په اختتام باندې موږ سره تقریبا 15 رن شو دویم اوور لراغې ابوذر به بالینګ کوي محسن ته محسن یو ښکلی شاټ کړی دی
ګورو به چې کلاړیان بیټسمینان سوره رننګ کوي له دوه رنز یې وکړل او دوه رنز کې کامیاب شو ډېر ښې طریقې سره یې رنز واخیستل ابوذر به بالنګ کوي مس محسن ته بال وکړو لیکن په محسن یې بال بیټ کو ابوذر ښکلې بالنګ کوي ګورو چې محسن په دې بال باندې څه راولي یو ښکلی شاټ یې کړی دی او چوکا یو ښکلی چوکا ابوذر به بال کوي محسن ته ګورو چې محسن په دې بال باندې څه راولي یو بل دنګ لوړ شاټ یې والی دی ګورو به 156 میټر چکې وواله محسن یو خطرناک کلاړي دی اظهار د ټیم یو بل بال یې لوړه ویشتی دی ګورو چې په دې کې څو رن رالي یو رن کې کامیاب شو مس ترو شوه او پای کې بل رن هم راغی 3 رن به په دې بال باندې حسابېږي ابوذر به بال کوي محسن ته محسن په سټرایک بال لري د امپایر اشاره چې ده نو وایډ بال The ball is thrown by Abuzar and batsman get a beautiful shot and got 2 runs. Got 2 runs to the Sawabi team. Mohsin is a great batsman. They was fulfill par Sawabi team. The third over is starting now. The ball is thrown by the bowler and Nasser got a beautiful shot and 6 runs. Very great 6. Haris thrown the second ball and Nasser got 6 very beautifully. Mang sara da وخت حمزه ورم راغی ګراوند ته مونږ به د میچ اخره کې انټرویو ملو Haris, the third ball is thrown to the pitch and miss ball, beat ball. Haris wide ball ko the pip ball is thrown by Ishaq and Nasser got 1 run. The last ball is thrown to the pitch by Ishaq and umpire sign is wide ball. یو ښکلی شاټ کړی دی شنو ګورو به چې څه راځي پې لیکن بال په ښې طریقې سره باونډرۍ کې رامنې شو اظهار موږ له ځان راکړو چې انګلیش کې کومنټري مو کو پښتو کې لګیا یا ناصر یو ښکلی شاټ والی دی پر یوس باندې ګورو 2 رن به ورته میلاویږي मंग सरा मौसम हम बहुत अच्छा है हाशम ने बॉल किया एंड 6 रन्स मोहसिन ने एक जोरदार चक्का मारा हाशम ने दूसरा बॉल किया लेकिन बीट किया हाशम एक अच्छा बॉलर है دریم بال یو کو د خپل اور او دریم بال ډیر ښې طریقې سره میس کو The fourth ball is thrown to the pitch and got umpire sign is wide ball. Sorry. هاشم به د خپل اور 5م بال کوي او محسن مسلسل دا دویم بال دی
چې بیټ کوي. The last ball of Asham, and Mohsin got a great shot, and ball is thrown to the Bahil Kahil and got 1 run. खुले वाली कड़े रे शुरू या खुले शॉट हो जूस बोतल कम दे मम सरावरो शगुर ने बालर सुक राजी नुम तपोस बते को अपाक नु मेरे ډیر खुले बैटिंग के को د اعزاز یو خمل کرے دے ددن باخره کې انټرویو مغسته کیږي. اپاک ببال کې ناصر تا او ناصر په یو زبردست شاټ والے دے پرننګ په ډیپند کوي چې سورن پکې اغسته کیږي. This match is very attractive. The ball is gone to the boundary, 6 run. The ball is out from boundary and got 6 run to the Sawabi team. Izar. Mohsin is on strike. محسن به سامنا کوي د اپاک ګورو چې محسن په دې باندې سراولي او ښکلې شاټې کړې دی او شپږو رنزو لپاره بال د باونډرۍ نه بهر. یو ښکلې شاټ والی دی محسن ګورو چې سورن پکې اخیستی کېږي. موږ اوس ابوذر راځي موږ سره یو څو درنې خوږې خبرې تاسو سره وکړي. ابوذر بھائی دې سره یو څو خبرې وکړه. صفت به ډیره مهرباني ډیره محسن یو ډیره ښکلې چکه واله او ګورو اوس د امپایر اشاره شپږ رنزه بال د باونډرۍ نه شپږو رنزو برابر شو. اوس ګورو شایان بل بال کوي او محسن سامنه بال پیل شو او یو رنز رالی د 5 اورو په اختتام سره ازا سوره رنځي دا محسن دا موږ ټرین کړی ښه پوه شوې دي پیچونو باندې 80 رنز راله 15 اورو اختتام سره ګورو او شپږم اور منې بال او محسن په لاین باندې ګورو چې څه راولي. انور بال وکړو بال فیلډ شو او بال ډاټ رالی. انور دویم بال به کې محسن په لاین باندې او بال بیا بال ډاټ بال رالی. انور دریم بال وکړو او بال د امپایر اشاره وایډ رالی. انور دریم بال هم انور علي موږ سره بالینګ راغلی دی. محسن مسلسل ناکامه پې راځي په انور علي باندې. انور علي سره لیګ سپین هم ډېر دی. انور علي بال وکړو او یو محسن لوړه اوچته کړې ده. ګورو چې کیچ اخیستی کېږي که نه کیچ وانه اخیستو او ګاټ 1 رن. موږ به د ابوذر نه یو څو تپوسونه کور دی میچ باره کې ټورنامنټ باره کې. دا ډوګان نه واړوئ ابوذر بھائی ښه دي ته ړومبی خو راته ووایه چې کوم ټیم سپورټ کوي او څوک ګټي میچ. زه خو خپل ټیم سره ولې چې زموږ میچ ته نو خپل ټیم به خامخا سپورټ کوم. او بله دا خبره چې ته څوک میچ ګټي میچ خو چې ده نو اوس خپل زموږ طرف ته روان دی ولې چې شپږم اور شروع دی او 81 که بس یې رن ځي. د محسن باره کې څه خیال دی؟ د محسن باره کې ډېرې ښکلې ښکلې چکې ووالې او محسن خو زموږ اوپنر دی او ښه بیټسمین دی محنت ډېر کوي. او دې وخت کې موږ سره ثوابی ټیم والا میچ وګټو مانیرا والا باید انور علي بایلو انور علي میچ بایلو کیمرا والا وړه انور لا انور علي راشه دی خوا بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت موږ سره اپاک بای دی د مانیرا ټیم نه ښه کارګردګي وکړه خو میچ بایلو. اوس پتې موږ یو څو تپوسونه کوو. اپاک بای اسلام علیکم. وعلیکم سلام.
تاسو خو ډېر ښکلی بیټینګ وکړو او 45 رنز هم وکړلو 15 درنه پاتې شوه او میچ بایلو دې باره کې دا لږ څه ووایه. بس خبره داسې چې مونږ خو ګیم همداسې کړی نه و او بیا هم شکر الحمدلله خو نظر ولګېدو او 50 بس 50 غرضیان نو بس میچ ګټلو سکور سره کار و بس سکور وشو بس دا ډېر و. ښه او دلته د پیچ باره کې ټورنمنټ باره کې دا لږ څه ووایه. بس ښه دی دا خو ډېر مزېدار ماحول دی خلک راجمع شوي میچ مزه وکړي دا ټیم او شکر د دې سره هلکان چې نن یو ځای سوسایټي مطلب ښه اثر دی. سر دا لومبی میچ و او دا زما لومبی میچ و. دویم میچ دپاره تاسو څه پلانینګ دی؟ بس انشاءالله دویم میچ کې به د دې نه ښه ټرای کوو کوشش به کوو چې نور ښه پرفارمنس وکړو. ښه څه نوي کلاړیان هم رادننه کې نو کلاریان خو بس دوی باندې به ټرای کوو نور ښه میلاو شي نور خو به راوځو. ډېره مهرباني پاک بھائی ډېره مهرباني. انور علي بھائی موږ سره دا وخت د مانیرای ټیمو کپتان دی موږ به یو څو تپوسونه کوو د مانیرای د ټیمو. انور علي بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور خیر تاسو خیر دی. انور علي بھائی تاسو خو ډېر ښکلي پرفارمنس وکړلو او دغه مو کړل دا میچ هم بایلو دې باره کې لږ څه ووایه. بس دې باره کې دا و چې زموږ خو په ګراوند باندې پریکټس نشته بل زموږ د لاکډاون چوټي و بس موږ دلته بسرو لاګو مازیګر یو. تاسو ټینس بال باندې کړی دی پلس بال باندې کړی دی دې باره همیشه په ګولۍ باندې ګیم کوو خو دې دغه باندې موږ رالو دې بال باندې موږ همیشه بال په ګولۍ ګیم باندې موږ ګیم. ښه د دویم د میچ دپاره څه پروسس دی څه دغه کلاړیان به رادننه کوي نه رادننه نو کوي؟ انشاءالله چې موږ تیار یو خو امپایرانو مو مشورې کړې دي چې میچ وروسته مخکې بل څوک بال خوړ کې لون کې ګیم پې نه کېږي ځکه چې تاسو لومبی میچ بایلو نو تاسو له دویم میچ لازمي ګټل پکار دی کنې تاسو بیا آوټ کېږئ د ټورنمنټ نه. نو بس لازمي پکار خو موږ عملګری پکې غلط آوټ شو نو هغې باندې موږ ګیم لږ خراب شو پرفارمنس انشاءالله چې روان میچ به ښه. ډېره مهرباني انور علي بھائی ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت سره موږ سره محسن دی د ثوابای د ټیم میچ وګټو ډېره ښکلې ښکلې او دنګې لوړې چکې ووالې اوس به دنه موږ یو څو تپوسونه کوو. محسن بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاس ملاو دا راته ووایه چې تا ډېره ښکلې ښکلې چکې ووالې بېشکه او ډېر ښکلې رن دې وکړلو تقریبا ستا 50 والې ده دې باره کې لږ څه ووایه. زه به تاسو څه ووایم خو بس فاینل زمونږ دی کې خیر انشاءالله او تاسو به نور څه ووایم. تاسو کوارټر فاینل کوالیفای کو هغه فاینل زه به ځم سوق لا دا راته ووایه تاسو اوس کوارټر فاینل کوالیفای کو د مخکې میچونو دپاره ستاسو څه پروسس دی؟ بس دا پرایز دی چې په پلینګ میچ ګټو او یو کس پکې راته دا ووایي چې ظالم زامن یې په پلینګ باندې میچونه ګټوي. ډېرې ښکلې چکې دې ووالې ډېر زبردست شاټونه دې ووالو دې لپاره ته پریکټس کې هېڅ شی نه کوم بس کله که د هلکانو سره دې ځای کې اړم یم کله په چانسونه خو د دنیا میلاو